بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 61 نمبر درس دی، یو شپېته نمبر درس دی. د ضمایر باس پکو. ضمایر چې دي کنه دا د ضمیر جمع ده، او ضمیر څه ته وایي؟ ضمیر د اسم په ځای باندې د نوم په ځای چې یو کم لفظ استعمالیږي هغې لفظ ته ضمیر وایي. اوس اول لازو د اسم دوه قسمونه دي. د اسم دوه قسمونه دي. یا خو به اول نمبر اسم ظاهر وي. اسم ظاهر معنا چې ښکاره نوم به وي، لکه مثلا زید دا ښکاره نوم دی، دې ته اسم ظاهر وایي. احمد دا دې ته اسم ظاهر وایي، احمد. ټیک شو جي؟ دغه شان ورپسې حامد، نو دې ته اسم ظاهر وایي. او دویم قسم دی اسم ضمیر. اسم ضمیر وایي څه ته؟ اسم ضمیر مطلب دا دی چې د نوم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي نو هغه لفظ ته اسم ضمیر وایي. لکه مثلا هو معنی د هغه یو سړی، هما یا دغه شانته هم. ټیک شو جي؟ نو دې ته اسم ضمیر وایي. بیا دا ضمیر چې دی، دا ضمیر د دې بیا درې قسمونه دي. دا ضمیر به یا مرفوع وي، یا به منصوب وي، یا به مجرور وي. که مرفوع وي کنه نو دا ضمیر مرفوع چې دی کنه، ضمیر مرفوع دا به دوه قسمه وي، یا به متصل وي یا به منفصل وي. نو دا ضمیر مرفوع متصل چې دی دا هم سورلس دی، سورلس. او دا همیشه فعل سره متصل وي، او دا غي فعل فاعل یا نائب فاعل جوړیږي. ٹھیک شو جی؟ که فعل معلوم وي، که مضارع وي، که ماضی وي، نو هغې کې به دا فعل مرفوع متصل چې دی دا به پکې یا مضارع وي یا ماضي وي، او هغې دا ماضي معلوم وي نو دا به پکې فاعل وي. که ماضي مجهول وي دا به پکې بیا نائب فاعل وي. دغه شان که مضارع معلوم وي نو فاعل به وي، که مضارع مجهول وي نو بیا به دا نائب فاعل وي. نو ضمیر مرفوع متصل او یو ضمیر مرفوع منفصل دی. نو دا ضمیر مرفوع متصل چې دی کنه اول دی لرازو. ضمیر مرفوع متصل دا دوه قسمه دي. یا به بارز وي، بارز معنی د ښکاره چې څه علامت په دغه فاعل ښکاره وي، فاعل به پکې ښکاره وي. ضمیر مرفوع متصل بارز معنی چې ښکاره به وي، د فاعل څه علامت په پکې ښکاره وي. لکه مثلا ګورئ ضربا، نو په دې ضربا کې دا الف دا بارز دی، ضمیر بارز دی. ټیک شو جي؟ یا دغه شانتې دی ضربو، په ضربو کې دا واو چې دی دا واو فاعل دی. ٹھیک شو جی؟ دا دې ته ضمیر بارز وایي. ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل بارز. ضمیر مرفوع متصل بارز څه ته وایي؟ بارز معنی چې ظاهر وي، چې د فاعل څه علامت پکې ظاهر وي په صیغه کې. او یو وي ضمیر مرفوع متصل مستتر یا مستتر دواړه ویلی شي. بهرحال مستتر معنی نه پوشیده، پټ، چې دا په دغه صیغه کې پټ وي. لکه اوس په فعل ماضي کې چې دی که نه ضربه دی، ضربه. نو په دې ضربه کې دننه هو پټ دی، ضربه کې هو پټ دی. وګوره په دې کې د فاعل څه علامت ښکاره نشته. په ضربه کې د الف دی، په ضربو کې د واو دی، خو په ضربه کې نشته. نو چې په کومه صیغه کې یعنی د فاعل علامت موجود نه وي که نه، نو هغه صیغې ته هغې کې به ضمیر مستتر وي، ضمیر به مستتر وي. نو اوس یو یاد وساتئ چې د فعل ماضي صرف په دوو صیغو کې، د فعل ماضي صرف په دوو صیغو کې ضمیر مستتر وي. د فعل ماضي صرف په دوو صیغو کې ضمیر مستتر وي، یعنی پټ وي پکې. یو ضربه دی او یو څلورمه صیغه ده د واحد مؤنث، یو واحد مذکر ضربه او یو واحد مؤنث ضربت. په ضربه کې هو ضمیر فاعل مستتر دی او په ضربت کې هي ضمیر فاعل مستتر دی. ٹھیک شو جی؟ بارز مو پیجند. بارز معنی چې فاعل څه علامت پکې موجود وي، او مستتر مو پیجند چې د فاعل څه علامت پکې موجود نه دي. نو د فعل ماضي صرف په دوو صیغو کې ضمیر مستتر وي، نور په 12 صیغو کې ضمیر بارز وي، لکه داسې علامات موجود وي. په ضربا کې الف دی، په ضربو کې دا واو دی، بیا پسې ضربت دی واحد مؤنث، نو په دې کې هي دی، دی کې ضمیر مستتر دی. بیا ضربتا دی، ضربتا کې الف دی، ضربنا کې نون دی، ضربته کې تا، ضربتما کې
तुमा, ज़रबतुम की तुम, ज़रबती की ती, ज़रबतुमा की तुमा, ज़रबतुन्ना की तुन्ना, और ज़रबतु की दा तो दे, और ज़रबना की ना दे। ठीक शो जी। नो په 12 صيغو کې ضمیر بارز وي او په 2 صيغو کې ضمیر مستتر وي، په فعل ماضی کې او په فعل مضارع کې. په فعل مضارع کې په 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي او نور په دې نورو صيغو کې ضمیر بیا بارز وي. نو په کوم صيغو کې ضمیر مستتر وي؟ په فعل مضارع کې یو په یضربو کې یضربو واحد مذکر غائب کې، بل تضربو کې واحد مؤنث غائب کې، بیا ورپسې تضربو کې واحد مذکر حاضر کې، بیا ورپسې اضربو کې انا ضمیر دی، انا ضمیر هغه پکې مستتر دی، او نضربو کې نحن ضمیر مستتر دی. نو د فعل مضارع په 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي او د فعل ماضی صرف په 2 صيغو کې ضمیر مستتر وي. بیا دا ضمیر مستتر 2 قسمه دی. ضمیر مستتر 2 قسمه دی، یا به واجب الاستتار وي او یا به جایز الاستتار وي. واجب الاستتار مطلب دا دی چې په دغه صيغه کې کم ضمیر دی کنه، دغه صيغه کې چې کم ضمیر مستتر دی پټ دی پکې، دغه ضمیر به د دغه صيغه فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. واجب الاستتار هغه ضمیر ته وایي، واجب الاستتار هغه ضمیر ته وایي چې د هغې کم ضمیر دی هغه به په دغه صيغې فاعل جوړیږي، بل اسم ظاهر د هغې فاعل نشي جوړیدی. واجب الاستتار چې په کومه صيغه کې ضمیر پټ وي او هماغه ضمیر به د دغې صيغې فاعل جوړیږي، اسم ظاهر نشي جوړیدی، نو هغې ته واجب الاستتار وایي. نو هغې کې کمې کمې صيغې دي. واجب الاستتار کې کم ضمیر مستتر دی؟ یو اضرب، اضرب کې انت، اضرب دا د امر صيغه ده، دا د فعل امر واحد مذکر صيغه ده، فعل امر حاضر، فعل امر حاضر واحد مذکر صيغه ده. اضرب تکینا، توخه، اضرب توخه. نو اضرب کې انت ضمیر دا واجب الاستتار دی، دا مستتر ضمیر مستتر واجب الاستتار دی. دا اضرب فاعل به همیشه انت راځي، توخه انت ته. ٹھیک شو جی. د دې اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. بیا تضربو، تضربو چې دی تضربو دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صيغه ده. تضربو په دې کې هم انت ضمیر فاعل دی. یو سړي ته وایي چې ته وخل وکړه، مخې ته دې سړی ناست دی مخاطب دی او هغه ته وایي چې ته وخل وکړه، نو هغه ته به تضربو، تضربو. نو اوس د تضربو چې دی که نه، د تضربو فاعل به همیشه دا انت ضمیر وي، انت ضمیر وي. دې ته واجب الاستتار وایي چې صرف دا کم صيغه کې کم ضمیر وي که نه، نو هماغه ضمیر به د دغې صيغې فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. یعنې ښکاره نوم چې دی که نه، د چا نوم هغه یې د دې فاعل نشي جوړیدی. بیا اضربو کې، اضربو دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده، واحد متکلم. اضربو کې انا ضمیر دی، اضربو زه وخل کوم، اضربو کې زه وخل کوم. نو دا زه چې دی که نه، زه دې ته په عربۍ کې وایي انا، انا. نو دا زه دا ضمیر دی، دا انا ضمیر دی. نو د اضربو صيغې فاعل به همیشه دا انا ضمیر وي، دې ته واجب الاستتار وایي. دې ضمیر ته واجب الاستتار وایي. په اضرب کې انت ضمیر واجب الاستتار دی، په تضرب کې انت ضمیر واجب الاستتار دی، په اضرب کې انا ضمیر واجب الاستتار دی، او په نضربو دا تثنیه و جمع متکلم صيغه ده. د فعل مضارع تثنیه جمع متکلم صيغه، تثنیه و جمع، تثنیه و جمع د دوه کسانو لپاره او د زیاتو لپاره نضربو صيغه استعمالیږي. په دې کې دا نحن ضمیر مستتر چې دی، نحن ضمیر په دې نضربو کې نحن ضمیر پټ دی، هغې ته مستتر وایي، پټ ته مستتر وایي، پټ ته مستتر وایي، او ښکاره ته بارز وایي، بارز. نو په دې نضربو کې نحن ضمیر پټ دی او دغه نحن ضمیر دا واجب الاستتار دی. د دې نضربو فاعل به همیشه دا نحن ضمیر جوړیږي، اسم ظاهر نشي جوړیدی. دا څلور صيغې شوې. او 5م نمبر اسماء افعال بمعنی امر حاضر. هغه اسماء افعال چې د امر حاضر په معنی کې دي. اسماء افعال 2 قسمه دي. دا اصل کې اسما دي، اسما نمونه دي، نمونه دي. اسم دی، اسم خو د معنی د فعل وي، معنی د فعل وي، وی اسم خو معنی د فعلی، د فعل معنی ادا کیږي پکې. نو هغې ته ځکه اسماء افعال وایي. نو دا اسماء افعال 2 قسمه دي. یو اسماء افعال بمعنی فعل ماضی او یو اسماء افعال بمعنی امر حاضر. نو فعل ماضی چې دی که نه، هغې ضمایر واجب الاستتار نه دي، هغې ضمیر اسم ظاهر هم راتلی شي
او اسم هماغه خپل فاعل هم راتلی شي ضمیر فاعل جوړېدی شي اسم ظاهر هم فاعل جوړېدی شي د اسماء افعال به معنی فعل ماضي د هغې ضمیر چې دی هغه هم فاعل جوړېدی شي اسم ظاهر هم فاعل جوړېدی شي او اسماء افعال به معنی امر حاضر نو د دې کې چې کوم ضمیر وي هغه به همیشه هم د دغې فعل د دغه اسم فعل فاعل جوړیږي اسم ظاهر فاعل نشي جوړېدی لکه رویده معنی ده امهل مهلت ورکا نو په د رویده کې انت ضمیر دی انت ضمیر همیشه به د دې رویده هغه انت ضمیر فاعل جوړیږي بل داسې اسم ظاهر فاعل نشي جوړېدی نو داسې به رویده ته مهلت ورکا زیدن زید لا ته زید لا مهلت ورکا ته داسې نشي ویلی رویده زیدن زید مهلت ورکا داسې نشي ویلی رویده کې انت ضمیر دی همیشه به هغه انت ضمیر د دې رویده اسم فعل دی دا رویده اسم فعل دی د دې معنی ده امهل ته مهلت ورکا او بلها معنی ده دع دا هم د امر پس معنی کې ده بلها معنی ده پرېږده په دې کې انت ضمیر واجب الاستتار دی انت ضمیر فاعل دی د دې بلها فاعل به همیشه انت ضمیر پکې جوړیږي په د دې اسم ظاهر فاعل نشي جوړېدی حیه هل معنی ده ایتی دې خوا راشه حیه راشه حیه هل دې خوا راشه حیه هل او هلم معنی ده دې خوا راشه او د حیه هل معنی هم د دې خوا راشه دا اسم فعل دی دا اصل کې اسم دی خو معنی د فعل ده نو حیه هلم دا اسم فعل به معنی امر حاضر د امر حاضر معنی ده نو دې کې انت ضمیر دی انت ضمیر همیشه هغه انت ضمیر به د دې حیه هل فاعل جوړیږي اسم ظاهر فاعل نشي جوړېدی نو ځکه دې ته واجب الاستتار وایي دې ضمیر ته څه وایي واجب الاستتار نو دا 5 قسمه دا څلور صیغې دي او دا 5م نمبر اسماء افعال به معنی امر حاضر د دې 5 څیزونو کې چې کومه ضمایر وي هغه به همیشه واجب الاستتار وي او د دې نه علاوه چې څونه نور صیغې دي هغې کې بیا ضمیر جایز الاستتار وي اوس جایز الاستتار څه ته وایي په واجب الاستتار باندې خو ځان پوه کړو چې په کومه صیغه کې کم ضمیر دی او هغه ضمیر به د دغې صیغې فاعل جوړیږي اسم ظاهر ښکاره نوم لکه زید حامد احمد بکر عمر دا د دغې صیغو به دغه نشي جوړېدی فاعل نشي جوړېدی او هماغه ضمیر به فاعل جوړیږي نو دغې ضمیر ته واجب الاستتار وایي ټیک شوه ضمیر مرفوع متصل مستتر کې واجب الاستتار ٹھیک شو جی او اوس جایز الاستتار څه ته وایي چې په یو صیغه ده اوس ضربه دی په دې کې هو ضمیر دی نو د دې چې کله یو صیغه ده هغې کې ضمیر جایز الاستتار دی نو د جایز الاستتار مطلب دا دی چې د دې صیغې کې کوم ضمیر دی که نه نو دغه ضمیر هم د دې صیغې فاعل جوړېدی شي او اسم ظاهر ښکاره نوم هم د دې صیغې فاعل جوړېدی شي ٹھیک شو جی جایز الاستتار مطلب دا دی چې په یو صیغه کې یو ضمیر دی نو د دغې صیغې که اسم ظاهر نه وي نو د دغې صیغه کې چې کوم ضمیر دی نو هغه به فاعل جوړیږي او د دې صیغې نه مخکې که چېرته اسم ظاهر مرفوع وي نو بیا به د دغې صیغې هغه اسم ظاهر فاعل جوړیږي د جایز الاستتار کې چې کومه صیغه ده لکه ضربه دی په دې کې هو ضمیر دی نو که چېرته د ضربه سره یو مرفوع اسم مخې ته وي اسم ظاهر لکه ضربه زیدون نو ضربه فعل شو دا زیدون د دې فاعل شو او که چېرته د دې ضربه کې د دې مخې ته اسم ظاهر مرفوع نه وي نو بیا به دا لکه مثلا اوس د دې نه مخکې د دې ضربه نه پس یو اسم دی هغه منصوب دی ضربه زیدن نو اوس په ته په ضربه کې هو ضمیر راوباسي او دا زیدن به ورله مفعول کې هو ضمیر به فاعل شي یعنی هغه ضربه معنی ده هغه ووالو څوک یې والو زیدن زید یې والو هغه زید ووخلو نو ضربه کې هو ضمیر جایز الاستتار دی او ضربت کې هي ضمیر جایز الاستتار دی ضربه کې هو ضمیر جایز الاستتار دی او په ضربت کې هي ضمیر ضربت دا څلورمه صیغه ده ضربو ضربت نو ضربت دا ضربه د واحد مذکر غایب صیغه ده او ضربت د واحد مؤنث غایب صیغه ده ٹھیک شو نو ضربه کې هو ضمیر دی او ضربت کې هي ضمیر دی ٹھیک شو او دریم نمبر اسماء صفات
اسماء صفات چې دي نو په هغې کې چې کوم فاعل دی نو هغه هم جایز الاستتار وي. کله به د هغه اسم صفت چې دی اسم صفت د هغه ضمیر به کله کله د دې اسم صفت فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. نو اسماء صفات 5 دي. اسماء صفات څو دي؟ 5 دي. یو اسم فاعل تم اسم صفت وای، اسم مفعول تم اسم صفت وای، اسم تفضیل تم اسم صفت وای، صيغه مبالغه چې ده د مبالغې کومې صيغې دي دې تم اسم صفت وای، او صفت مشبه تم اسم صفت وای. نو اسماء صفات 5 دي: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صيغه مبالغه او صفت مشبه. صفت مشبه نو دا 5 صيغې چې دي کنه د دې کې چې کوم ضمیر وي نو کله کله به دا ضمیر د دې اسم صفت فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر د دې صفت جوړیږي. لکه ګورئ زیدون زاربون ابوه. ګورئ ورته اوس زیدون دا مبتدا دی، زاربون اسم فاعل دی. په دې کې اوس ته هو ضمیر نشي راوښکلی ځکه دا ابو مضاف دی، دا ها ضمیر مضاف الیه دی، نو دا ابو مرفوع دی. ټیک شوه؟ نو د زاربون نه پس یو مرفوع اسم راغی نو دا مضاف الیه د دې زاربون دپاره فاعل شو. او که چېرته ته داسې ولیکې زیدون زاربون نو دلته اوس د زاربون نه پس بل اسم نشته که نه. نو زاربون اسم فاعل دی، په دې کې هو ضمیر فاعل دی. زاربون اسم فاعل، هو ضمیر پکې فاعل دی. ټیک شوه؟ نو دغه شان دا 3 قسمه صيغې چې دي 3 قسمه صيغې نو دې کې ضمیر جایز الاستتار وي. جایز الاستتار مطلب دا چې دې کې کم ضمیر دی نو دغه ضمیر هم د دغه صيغې دغه جوړېدی شي، فاعل جوړېدی شي، او اسم ظاهر هم د دغه صيغې فاعل جوړېدی شي. ٹھیک شو جی؟ لکه مثلا ګورئ ضربه دی، ضربه نو په دې ضربه کې اوس هو ضمیر د دې ضربه فاعل دی او که نه ته ورسره همدقه ولیکې ضربه زیدون نو اوس وګورئ ضربه فعل دی، زیدون فاعل دی. دلته دې صیغه کې ضربه فعل دی او په دې کې هو ضمیر فاعل دی. هو ضمیر د ضربه کې چې کوم خپل هو ضمیر دی کنه نو هغه پکې مستتر دی، پټ دی پکې، نو هغه ضمیر جایز الاستتار دی، هغه د دې صيغې دلته کې فاعل جوړ شو. او دلته کې همدقه ضربه دی، ضربه خو دې سره مخکې اسم ظاهر شته دی، اسم ظاهر زیدون مرفوع دی، زیدون مرفوع اسم ظاهر دی. نو دا ضربه فعل شو، دا زیدون مرفوع ورله فاعل شو، نو فاعل جمله فعلیه خبریه شو. او دا دلته کې صرف ضربه چې دی اسم ظاهر ورته مخې ته نشته نو دې ضربه کې هو ضمیر دی، هغه فاعل دی. ضربه فعل شو، هو ضمیر فاعل شو، نو فاعل جمله فعلیه خبریه شو. او دلته ضربه فعل، زیدون فاعل جمله فعلیه خبریه شو. نو دې ته جایز الاستتار وایي چې کله به د دغه صیغه کې کم ضمیر دی کنه نو کله به دغه ضمیر فاعل جوړیږي او کله به ورته اسم ظاهر فاعل جوړیږي نو دې ته جایز الاستتار وایي. او واجب الاستتار څه ته وایي چې دغه صیغه کې کم ضمیر وي همیشه به هماغه ضمیر فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړېدی نو هغې ته جایز الاستتار واجب الاستتار وایي. او جایز الاستتار چې کله به ضمیر فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. په دې باندې پوه شوئ؟ ښه جی. نو دا ضمیر مرفوع متصل چې دي دا به همیشه که هغه بارز وي که مستتر وي همیشه به فعل سره متصل وي، فعل سره به میلاو وي. متصل معنی نه میلاو او منفصل معنی نه جدا. نو دا ضمیر مرفوع متصل هم سورلس دي او ضمیر مرفوع منفصل دا هم سورلس دي. منفصل څه ته وایي چې جدا وي، ځان له راځي او همیشه مبتدا جوړیږي په ترکیب کې مبتدا جوړیږي. لکه مثلا ګورئ مرفوع هو هما هم تر اخره پورې. نو ضمیر مرفوع منفصل څه ته وایي چې د فعل نه جدا راشي ځان له او په ترکیب کې مبتدا جوړیږي. هو هما هم، هي هما هن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. نو دا ضمیر مرفوع منفصل دی. ٹھیک شو جی؟ دام سورلس دی. دا ضمایر ټول اویا دي. اویا اول چې دی ضمیر مرفوع متصل دا سورلس دی او بیا ورپسې ضمیر مرفوع منفصل دا هم سورلس دی. اوس راځي ضمیر منصوب.
نو دا ضمیر منصوب چې دي دا هم دوه قسمه دي، یا به متصل وي یا به منفصل وي. متصل چې دي کنه متصل دا هم څوارلس دي، منفصل هم څوارلس دي. دا ضمیر مرفوع متصل چې دي دا به فعل سره متصل راځي، فعل سره متصل راځي او په ترکیب کې به مفعول جوړیږي، مفعول. ٹھیک شو؟ لکه ضربه، ضربه او د سره چې دا ها ضمیر دی، ضربه هو، ضربه هما، ضربه هم. وګورئ نو دا ها هما او هم دا ضمیرونه د فعل سره متصل رالل، فعل سره متصل رالل او په ترکیب کې مفعول به رالل. ٹھیک شو؟ او یا به دا د حروف مشبه بالفعل سره متصل راځي او د دې حروف مشبه بالفعل اسم به جوړیږي. ٹھیک شو؟ لکه ان هو، ان هما، ان هم. دا ان حرف مشبه بالفعل دی، دې سره دا ها او هما او هم دا ضمیر منصوب متصل ور سره رااله. ضمیر منصوب متصل دوه قسمه دي، یا به فعل سره متصل وي په ترکیب کې به مفعول به راځي، یا به حروف مشبه بالفعل سره متصل وي په ترکیب کې به د ان اسم جوړیږي. ان اسم همیشه منصوب وي، د حروف مشبه بالفعل اسم به جوړیږي. ٹھیک شو؟ کاغه ان وی، کأن وی، ان، ان، کأن، لیت، لکن، لعل دا شپږ حروف مشبه بالفعل دي. د شپږو معنو سره دا ها هما هم او بیا وبس ها هما هن، کا کما کم، کی کما کن، یا نه دا ور سره راځي. ٹھیک شو جی؟ نو ضمیر منصوب متصل فعل سره لکه ضربه، ضربه کې هو ضمیر دی هغه فاعل دی او دا ها ضمیر ورله مفعول به دی. ضربه فعل دی کې هو ضمیر مستتر جایز الاستتار هغه د دې ضربه فاعل دی او دا ها ضمیر چې ور سره متصل دی کنه دا مفعول به دی. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. اوس دا ضربه فعل دی د کې هو ضمیر مستتر دی، هو ضمیر مستتر جایز الاستتار هغه د دې فاعل دی او دا هما ولا مفعول به دی. نو ضربه د خپل هو فاعل او هما مفعول سره جمله فعلیه خبریه شو. ضربه فعل دی کې هو ضمیر فاعل دی او دا هم ورلا مفعول به دی، دا هم ضمیر متصل دی ضربه سره، دا منصوب دی، ضمیر منصوب متصل دا ورلا مفعول به دی. ضربه د خپل فعل او ضربه فعل د خپل فاعل هو ضمیر فاعل او د هم ضمیر منصوب متصل مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. او دا متصل چې دا حروف مشبه بالفعل سره راځي، ان حرف مشبه بالفعل او دا ها ضمیر ولا اسم شو. بیا ان حرف مشبه بالفعل هما ضمیر متصل ولا اسم شو. ان حرف مشبه بالفعل هم ضمیر منصوب متصل ولا اسم شو وغیرہ وغیرہ. نو انه، انهما، انهم، انها، انهما، انهن، انك، انكما، انكم، انك، انكما، انكن، ان نیم ویل شو، ان نیم ویل شي او ان نام ویل شو، ان نام ویل شي، دوانه ویل شي. ٹھیک شو دی؟ نو دا خو ضمیر منصوب متصلو. ضمیر منصوب متصل کله به فعل سره متصل وي، کله به حروف مشبه بالفعل سره متصل وي. اوس راځو ضمیر منصوب منفصل سره. نو دا ضمیر منصوب منفصل چې دي کنه دا به جدا راځي، ځان له به راځي، خو دې سره به صرف مونږه ایا لګو، ایا، ایا، ایا هو، ایا هو، ایا هما، ایا، ایا هم، ایا ها، ایا هما، ایا هن، ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کی، ایا کما، ایا کن، ایا یا، ایا نا. ٹھیک شو جی؟ نو دا لکا ایا کا نعبدو، ایا کا، ایا نو دا ایا ور سره د خاصوالی د پاره راځي ځکه دا ها هما هم ځان له نشي بیا راتلی، دا ایا ورله صرف د ملاویدو د پاره راځي. نو دا منفصل چې دي دا همیشه ضمیر منصوب منفصل دا به همیشه د ایا سره یو ځای راځي. دیګه ایا هو، ایا هما. نو دا چې کله ځان له راځي د فعل نه جدا راځي نو بیا به ورسره ایا لګي. که د فعل سره متصل راځي بیا خو به مفعول به وي، که د فعل نه جدا راځي نو دا به بیا مفعول وي، مفعول به وي، خو دا د خاصوالي دپاره ځان له استعمالیږي. لکه ایاک نعبدو و ایاک نستعین. نو ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. ٹھیک شو؟ نو دا خو ضمیر منصوب منفصلو. ضمیر منصوب متصل فعل سره وي او یا به فعل سره وي یا به حروف مشبه بالفعل سره وي. او ضمیر منصوب منفصل هغه هم څوارلس دي، یا دا به د ایا سره یو ځای راځي.
او دا منفصل وي جدا جدا وي د فعل نه جدا وي دا ښه جي او اوس راځو ضمیر مجرور دا ضمیر مجرور به صرف یو قسم وي متصل وي دا منفصل نه وي ضمیر مجرور صرف متصل وي دا منفصل نه وي نو چې متصل وي یا به مضاف سره متصل وي یا به حروف جاره سره متصل وي مضاف سره به څنګه متصل وي لکه کتاب هو کتاب مضاف دا ها ضمیر مجرور متصل ها ضمیر مجرور متصل مضاف الیه ٹھیک شو کتاب مضاف هما ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف هم ضمیر مجرور متصل مضاف الیه ٹھیک شو کتاب مضاف ها ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف هما ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف هن ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف کا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف کما ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف کننا کم صرف کم کتاب کا کتاب کما کتاب کم نو کتاب مضاف دا کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف کی ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف کما ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف کننا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه او کتاب مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه کتاب مضاف نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه نو دا به ضمیر مجرور متصل مضاف الیه راځي دا چې کوم ضمیر مضاف سره متصل وي چې مضاف سره متصل وي ٹھیک شو نو لکه مثلا ګورئ کتاب مضاف او دا نا ضمیر دا نا ضمیر د نا ضمیر ته موږ څه وایو ضمیر دا نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه ٹھیک شو نو دا کتاب مضاف ته مضاف او دا نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه ٹھیک شو نو دا مضاف د خپل مضاف الیه سره مرکب اضافي شو نو دا ضمیر مجرور چې دی متصل چې دی دا به یا مضاف سره متصل وي لکه اول اسم به مضاف وي او دا ضمیر مجرور چې دی دا به ورله مضاف الیه وي یا به حروف جاره سره متصل وي لکه من هو دا من حرف جر دی دا ها ضمیر مجرور متصل مضاف الیه من مضاف ته هما ضمیر مجرور متصل مضاف الیه من مضاف ته هم ضمیر مجرور متصل مضاف الیه یا ګورئ لهو لام مضاف ته ها ضمیر مجرور متصل مضاف الیه دی لهما دا لام چې دی دا حرف جر دی دا ګورئ دا حرف جر دی من حرف جر او دا ها ضمیر مجرور متصل مجرور من حرف جر هما ضمیر مجرور متصل دا ورلا مجرور شو من حرف جر او هم ضمیر مجرور متصل مجرور شو لام حرف جر ها ضمیر مجرور دا ورلا متصل دی دا ورلا مجرور شو لام حرف جر دی هما ضمیر مجرور متصل مجرور شو نو لام جاره د خپل مجرور سره مرکبی جاری شو او دا قشانت لهم هم دی لهم دا لام حرف جر دی او هم ضمیر مجرور متصل ولا مجرور شو بیا دا قشانت عن دی عنه دا عن حرف جر دی ها ضمیر مجرور متصل ولا مجرور شو عنهما عنهم ٹھیک شو جی نو دا حروف جاره سره متصل راځي او مضاف سره متصل راځي دا حروف ضمیر مجرور متصل وي همیشه متصل وي دې کې منفصل نه وي په مجرور کې متصل نه وي په مرفوع کې متصل او منفصل وي او په منصوب کې متصل او منفصل وي او په مجرور کې صرف متصل وي منفصل پکې نه وي نو دا ضمیر مجرور چې کله متصل وي نو دا به یا مضاف سره متصل وي یا به حروف جاره سره متصل وي مضاف سره چې متصل وي نو بیا به مضاف الیه جوړیږي او حروف جاره سره متصل وي بیا به مجرور جوړیږي نو دا زمونږه مکمل تفصیلی بحث مو کو ان شاء الله اوس په د دې نه پس درس کې به مونږ د ضمایرو مکمل تفصیل لیکو ضمیر د اسم دوه قسمونه دي
یو اسم ظاهر دی، اسم ظاهر څه ته وایي مثال به لیکو. بیا اسم ضمیر دی، اسم ضمیر څه ته وایي د هغې به مثال لیکو. بیا د اسم ضمیر قسمونه دي، دا 3 قسمونه دي. ضمیر مرفوع متصل دی، بیا د ضمیر مرفوع دی د ده 2 قسمونه، یا به متصل وي یا به منفصل وي. دغه شان منفصل منصوب دی نو دا به هم 2 قسم یا به متصل وي یا به منفصل وي. او دا مجرور دی دا به همیشه متصل وي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس صرف د نقشې په شکل کې، بیا به د دې تفصیلات په بل درس کې لیکو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.